بزرگان محترم، ما تیر جمعه دستاسو پوڑان دی د انصارو او د مهاجرینو چې کم اخوت بایچاری او رولولی وا هغه مې دستاسو پوڑان دی بیان کړی وا. ما وی زبر روانه جمعه انشاءالله مزید د اذان چې کوم شروع ده دې په باره کې به زه تاسو ته خبره کوم. داسې وشوله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې څنګه وحی راغله او نبوت ورته میلاو شو نو دوه منځونه ور باندې فرض کړی شو، یو د سحر بل د مازیګر. بیا چې کله لیلة المعراج په هغه شپې د معراج کې معراج ته لاړ نو هلته بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پنځه منځونه فرض کړی شو. 50 فرض کړی شو، قصه تیره ده، 50 ته راغلل. نو مکه مکرمه کې په همدقسې انداز باندې 50 منځونه به کېدل. چې مدینې منورې ته رسول الله مبارک لاړ نو په مکه مکرمه کې خو د جمع داسې خاص ترتیب نه و، بس مسلمانانو به مونځ کو یو ځای کېدل به او جمع به یې کوله، خو داسې خاص ترتیب یې نه شو ورکولی ځکه چې د کافرانو نه دوی مسلمانان مغلوبه و، د کافرانو غلبه وه. چا خپل اسلام او خپل ایمان هم ډېر په ګرانه باندې به خلکو ښکاره کو، نو په ښکاره باندې مونځونه نه و. نو په دقې بنیاد باندې چې کله بیا مدینې منورې ته لاړل نو رسول الله مبارک سره فکر شو چې دا خو ښه د مانځه ټیم شي، نو داسې څه علامه په کار ده چې اوس د مانځه ټیم دی چې هغې ته خلک ځان حاضروي، ځکه چې عموما خلک په کارونو کې لګیا دي. د مانځه ټیم دی، نه اذان شته نه بل څه نښه شته، دا خو هغه وخت چې اذان نه و که نه نو دوی به څنګه په یو ځای باندې راځي، نه ګړی شته موبایل نه شته چې موږ ته ټیم پته ولګېږي، نو موږ ته به څه پته لګېږي چې دا اوس د مانځه ټیم دی. نو رسول الله مبارک سره دا فکر شو چې موږ به د مسلمانان جمع ته راغواړو چې مانځه ټیم شي، نو په کم کیفیت باندې به یې راغواړو. نو دې دپاره رسول الله مبارک بیا یو شورا کېنوله، جزاکم الله خیر، یو شورای قربان شمه کېنوله، شورای مقرره کړه، صحابه کرام یې راوغوښتل چې راځئ اله، چې صحابه کرام یې کېنول د هغوی نه یې مشوره اخیسته چې د مانځه ټیم شي موږ به دا خلک راغواړو په کم کیفیت باندې به یې راغواړو. نو چا مشوره ورکړه چې رسول الله مبارکه موږ به ناقوس غږوو. ناقوس دا یو آله ده د لرګي نه جوړه او نسوارو به چې کله د عبادت وخت شو نو دا به یې غږوله. ناقوس باجه ورته ویلې کېږي، ټلی ورته ویلې کېږي، بس دا یو شی و هغه به یې غږو. رسول الله مبارک دا خبره خوښه نه شوله ځکه چې عیسایانو سره مشابهت دی. بیا چې قربان شمه چې کومه دا بل چا مشوره ورکړله چې بوق په غږو، دا بوق بیګل ورته ویلې کېږي، دا بیګل به وی غږو. یهودیان چې کله به خپل عبادت ټیم به شو نو راجمع کول به خپل هغه خلک نو دغه بوق به غږو بیګل. رسول الله مبارک دا خبره هم خوښه نه شوه ځکه چې دا یهودیانو سره مشابهت دی. بیا چا مشوره ورکړه چې رسول الله مبارکه داسې اوچت ځای باندې به اور ولګو چې مانځه ټیم کېږي نو موږ به اور لګو، مانځه ټیم کېږي نو اور به لګو. دا شکر دی چې په اور باندې فیصله نه ده شوې. اوس خو په 1100 روپۍ من دی، 100 روپۍ تنخواه څوک د مولا نه ورکوي، والله چې بیا په 1100 روپۍ من خشاک بلا چا پیدا کو، هغه کې چې بیا خلک یې نه یې کړی، ښې لمبې نه یې کړی، بیا دا خلک چېرته خبرېدل. نو جی چې کومه ده او که چا اوس دې وخت کې تنور لمبه کړی نو خلکو به رامنډې والې د مانځه ټیم دی. نو په دقې بنیاد باندې قربان شم رسول الله مبارک ته دا خوښه نه شوله چې هغه وی چې دا آتش پرستو او مجوسو سره قربان شمه څه دی مشابهت دی، دا هم د رسول الله مبارک خوښه نه شوله. خیر مجلس برخاست شو، مجلس ختم شو او څه فیصله ترې نه کړې شوه، څه فیصله ونه شوله چې موږ به دا کار کوو. رسول الله مبارک هم لاړ، صحابه کرام هم لاړ، خو رسول الله مبارک په صحابو کې یو صحابي دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه، دا قربان شمه د ده په زړه کې د دې خبرې ډېر زیات غم پیدا شو.